یو روایت کی نبی علیہ السلام مبارک فرمائی ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ. اللہ محبوب مبارک فرمائی پلویو گناہونو کی یو گناہ دادا چې انسان خپل والدینو ته کنزلو کی. مور او پلار ته کنزل کول دا ګناه کبیره ده. د لویو ګناهونو نه د لویو جرمونو نه یو عظیم جرم دی مور او پلار ته کنزل کول. صحابه کرام اخو ډیر با ادب او ډیر پاک او دیندار خلکو. هغوی ته دا خبر ډیره عجیبه ولګېده. نبی علیه السلام ورته فرمایي ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیه. د الله محبوبو فرمایل په ګناهونو کې لویه ګناه دا ده چې انسان خپل مور او پلار ته کنزلو کی. طعن لعن د مور او پلار باره کې ووایي. صحابو چې دا خبره واورېده نبی علیہ السلام ته وی یا رسول الله وکيف يلعن الرجل والديه. قربان مور او پلار باندې بسوک څنګه لعنت وي څنګه به ورته کنزل کوي. هغې ته دا خبره ډیره ناشنا ولګي. دغه وخت کې دا شیز نه و. نن سبا دا عام دی پلار ته مخامخ هم کنزل کوي خلک. دا بعضې بې غیرته بچي وي هغه بې ضمیره زوی پلار ته مخامخ په مخ باندې کنزل کې لګي. مور ته هم کنزل کوي کینه فلانه کینه ډینګلی. دا ډېر عظیم جرم دی. مبارک فرمایي پلار ته کنزل یو خو دغه دی چې سړی مخامخ ورته په مخ باندې کنزل کې لګیا دی. خو دویم پلار ته او مور ته کنزل دا هم دی. قال مبارک ورته وی یسب الرجل ابا الرجل فیسب اباه ویسب امه فیسب امه. مبارک فرمائی دا بخاری مسلم حدیث تے وی مور و پلار تا کنزل کول و لعن طعن ادا دے چی تا دا چا پلار تا کنزلو کی ناغستا پلار یاد کی استا پلار تا کنزلو کی. تا دا چا مور یاد کی کنزل ورتاو کی ناغستا مور یاد کی تا تا کنزل دا مورو کی. نو دا تا چی دا پلار تا کنزلو کا دا دا سے شلو کا چی تا خپل پلار تا کنزلو کا تا خپل پلار یاد کا. تا دا بل پلار تا کنزلو کا دا حقیقت کی تا خپل پلار تا کنزلو کا. گورا عزت دا دا بل سڑی عزت کی ملاوی گی انسان تا. ایو شاعر ہوئی عزت تل دا بل عزت کی ملاوی گی. مراتب خو پا خدمت کی ملاوی گی. تل دا بل عزت کا وستا بہو مشی. گورا ته چې د چا پلار ته عزت ورکې نو ستا د پلار عزت بکېږي. که ته د چا عزت کې نو ستا عزت بکېږي. او که ته د چا پلار یا د چا مور په سپکه ستایي نو که ستا پلار یا مور هر څومره غټ خلک وي او بزرګان ولې نه وي نو ته به د خپل مور او پلار په خلکو په خپله سپک کې بیا نو د چا مور او پلار ته کنزل مه کوئ. که د چا مور او پلار ښه وي که بد وي د هغې خپله معامله د خپل خدای سره ده. خو ته د چا د مشرانو بېزتي مه کوه. دې نه منه راغه د چا د مشر بېزتي داسې ده لکه د خپل مشر بېزتي کول. او دا ډېره لویه ګناه ده. ګوره دا ډېر لوی جرم دی.